بسم الله الرحمن الرحیم ہدایہ اول صفحہ نمبر 200 کتاب الزکاة سبق نمبر 51 نزنا مصنف علیہ الرحمہ دی زکاة لکم مسائل دی فضائل دی احکام دی او تفصیل سره خی کتاب کې ته ګورئ الزکاة واجبة زکاة فرض د واجب په معنی دی فرض سره د صحیح شو علی الحر آزاد سړي بنه د غلام بنشت العاقل شي عاقل وي پاگل او کمکل نه البالغ بالغ وي چې نابالغ نه المسلم مسلمانی کافر بنی نشت اذا ملک نصابا سدي نصابم مالک وي ملکن تامن خو پوراوي د سینا چې شي پورانی وحال عليه الحول چې کله د نصاب پوراشي هغه نه بدر ونی کالم تیر شي اما الوجوب د فرض ولدي فلقولی تعالی الله فرمای واتوا الزکات زکات ورکه ولقوله صلی الله علیه وسلم وبل د دې پیغمبر علیه السلام فرمایي دي مثال درګه سی خو ډیر ایتونه او حدیثونه دي چې ادو زکات اموالکم د خپل ملونو زکات ادا کوي ورکه وعليه اجماع الامه په دې باندې ټول امت اجماع ده والمراد بالواجب الفرض خپل د دوی چې د واجب لفظ استعمال شي دي مراد فرض ځکه چې واجب خو نه دي زکات خو فرض لانه لا شبهه به هیڅ شبهه پکې نشته انکار سره سړی کافری کی واشتراط الحريه د آزادوالي پکې والی شرط کلی ان کمال الملک بها پورا مالک سړی له جوړیدل شي چې آزاد خووي والعقل عقل شي غاکو پکې ذکر کول بلوغت لمن نذكر د تمختم خایبه والاسلام وبل مسلمان پکې کېدل ضروری دي چې اسلام ویلي ان الزکات عبادت زکات خو عبادت تی ولا تتحقق العباده من الكافر عبادت د کافر نه جوړتیږي د مسلمان د لاس کیږي ولا بد من ملک مقدار النصاب بل پکې نصاب لکم مقدار دی کنا پکې ضروری دی زکات کې در شول به خپل مقدارونه دی مختبه تسترزی لانه صلی الله علیه وسلم قدر السبب به چې د زکات کوم سبب دی کنا په دې سره ګرځول دي چې څومره وی شی مثلا دومره ارشي کې خپل مقدار پیغمبر سم بیان کړی دی او بل د پکې دا وی چې ولا بد من الحول چې کله نصاب پوراشي اغه نه بعد د کال تیریدل ضروری دی پیغمبر لانه لا بد من مدت دمره مدت خو ضروری دی کنه يتحقق فيها النماء چې پکې بډوتري متحقراشي متحقق شي شی زیات شي نما من زیاتیدل بډوتري وقدرها الشرع بالحول شرط د دې مقدار سمره اخی دی یو کال لقول صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام فرمایي دي چې لا زکات فی مال حتى يحول عليه الحول چې په مال کې زکات نه راځي تر څو چې کال پینوي تیر شوی ولانه الممکن به من الاستمناء ولانه بلدا چې دا کال څه د تا تمکین درکې تا ته قوت درکې چې ته استمناء وکي شی زیات کې استمناء معنی زیاتول پښې کې بډوتی څنګه ورولې کال کې ته استعمال کا زیاتی کا غواګانی دي د سره بچي بو کې غړي دي بيزي دي بچي د سره کول شي اوخ دي د سره پیسې دي سونا دا وغیرہ نور د سیمولونه دي یا فصلونه دي اناج دي پیداوار دي لاجتماعه دا کال چې دي دا شامل دي علی الفصول المختلفه دي کې څلور فصلونه یې کنه څلور موسم پکې ورکیوي سپرلی موسم د وړي موسم د ژمي موسم د منی موسم والغالب تفاوت الاسعار فيها او بل دا چې د موسمونو کې ریټونه چې دي دا بدلیږي یو موسم کې یو شان دي ریټ وي بلکې بل شان دي نرخ وي فادير الحكم عليه زکه د مدار بنیو غزول شه د حکم په کال باندې ثم قيل زن علماء فرمایل لکه کرخی صاحب چې دی هي واجبتون للفور چې کله درمنی کال پوره شو بس اوس زکات کې الفور بس لانه مقتضى مطلق الامر مطلق امر قران او حدیث کې دي نه تقاضا امداد وکیل زن علماء ابو بکر جساس رضی صاحب چې نه علی التراخي ضروری نه چې اوس ولا داری کو بسی زکات لان جميع العمر وقت الاداء ټول عمر کې د ادایګي کول شغ بهتره بیا خاطر چې عجلت پکيو کې سستیما کوي کې دلې شي مرګ او د نور شیانو د مصیبتونو اپتونو هیڅ درک نه لګي ولی هذا لا يضمن بهلاك النساب بعد التفريط ک تفريط او تقصير تنه وشي په وخت ادا نکو امکان وو نصاب هلاک شنو توان په نه رزيدي نه معلومه ش چې عجلت سره على الفور زکات ورکول نه دي ضروري خال تک یو خبره د خودلی شي عاقل او بالغ کېدل پکار دي وليس لسبي په وړک مشوم بنیم زکات نشه زموږ مذهب مطابق والمجنون په قلب بنی زکات
خلافا لشافعي رحم الله امام شافعي سوي چې نه وړه لګ باندې زکات راځي په نقول هغه چې هي غرامه مالیه د مالی جرمانه او تاوان دی گویا یو غرامه ده لکه د نور شنو خپل سزاګانې مزاګانې هر شي خپل ډیوټي وي زمیداری وي په تعتبر بسائر المؤنه لکه نور څنګه زمیداریان دي مؤنتونه دي مؤنت دي سبق دوش کېدل د پاره اکه شان دي دا کنه فقط زوجات لکه د خزو خرچا شو وسره د سیوش مر لکه کشل کل عشر لکه عشر شو خستل شي کنه وړو کې مال نول خراج ولا نموتی چې نه دي کې ډر فرق دی انها عبادت د عبادت ولا شی دی فلا تتعدى الا بالاختيار دي کې اختیار ضروری دی تحقیقا لمعنى الابتلاء چې جوت شي د ابتلاء ازمایش ولا معنا چې علم ازمایش کړیو کنه موږ نه اختبار کوي موږ امتحان کې اچولیو ولا اختیار لهما او وړو کې شو او پاگل شدو ته اختیار نه لعدم العقل عقل پکې نه پورا یا ور کې کمی یا بخینه بخلاف الخراج خراج خو پما کې اسکو خراج سره دی جوړ نشته لانه مؤنه الارض اخذ زما کې زمیداری ده وكذلك الغالب في العشر معنى المهندس کې د عشر کې مؤنت ولا مناشتا ده ومعنى العباده تابع ها عبادت ولا منو شرک شته د خوا تابع ده اصلي نه ده خو د نتپوس کې یار کده سیو شي چې مجنون زنه ټیم کې خوي زنه ټیم کې دماغي کار نه کوي ولا وفاق په بعض السنه کله زنه ټیم کې کال کې برابر وي او زنه ځای کې نه برابر په بمنزله اتفاق په بعض الشهر د سیو خیال لکه دا چې جوړ وي دماغي کار کوي په نیمه میاشت کې په الصوم روزه کې لکه کې څه اختلاف د شیخ اختلاف دلته کې به جوړي وعن ابي يوسف رحمه الله امام يوسف سے وی چې اکثر له اختبار ورکول شي انه يعتبر اکثر الحول کډیر کالی برابر خو به خټی ته کډیر کالی نو برابر وزبیا پرېدا بنه کی ولا فرق بين الاصل ولا عارض د کوم لیونتوب چې ولا پیښ شوی دي کې د اعتبار نشه چې اوس ولا پیښ شو مخ کې جوړو ټیک ټاک سړی وو یا د اصل د سرنه چې پیدا شي وو د اعتبار نشه بس څنګه وي خو چې د لیونتوب ته قتل شي کار ډیر وي بیا خو وربن زکات نه راځي که اکثر کالی ټیکی بیا پی راځي وعن ابي حنيفه رحم الله امام صاحب فرمای انه اذا بلغ مجنونا کذا مجنون لیونی و لیونی په دې کې بالغ هم يعتبر الحول من وقت لفاقته و د دې ولا کال کوم ټیم نه بشمار چې کوم ټیم نه ټیک ټاک وي کنه مثلا دا اگست میاشته محرم چلیږي ته د اعتبار ولوکه چې بس دې میاشته نه کس څومره ټیم پر بدارو غوي بمنزله السبي اذا بلغ لکه څنګه چې مسوم سي بالغ شي دغه ټیم نه مونږ له شروع کوو کنه اعتبار د زکات چې کوم ټیم نه دی باندې بلوغت شي د بزغه ټیم نه عمر ولا شماره د شیطان شکل بالغ شي هغه ټیم نه ولا ګوره کای پاکای ډیره وا مغه میشت کې وته ګوره مخته چې ولی سعل المکاتب زکات د مکاتب غلام چې دی بن زکات نه رزي ولی دا پورا مالک نشي جوړیدل یا دن خو آزادی چې کاروبار ځان لکوا خو رقبتن آزاد نه لنه ليس بمالک من كل وجه هر اعتبار سره مالک نه لوجود المنافي د دې خلاف شی موجود دی وهو الرق غلامی ده وهذا لم يكن من اهل ان يعتق عبده او د دې لایق هم نه دي کنه چې بل غلام آزاد کی ومن كان عليه دين ګوره یو سړی د پاغه باندې چا دین دی تل شي چې د تا باندې کومه قرضې دی پیسو یا د شیانو بدلی کی یو قرضې چې تاسو ورکه تبرعا کدمرا سړی باندې دینو چې د ټول مال پکې راګیرو به ور باندې زکات نه رزي لکه سړی ده د سره شل 10 لک روپۍ د خمسه په کار زاد 10 لک پورې ودی باندې نه رزي زکات ومن كان عليه دين يحيط بمال ټول مال نه احاطه کړي په زکات علي زکات بنشته وقال شفیع سوي چې یجب واجب دی په لتحقق سبب خوشتا کنه اسد او سره مال د وغیره هم ملک نصاب نامن چې مالک ته د نصاب ملکیت ول اصل نامن من چې غټي دن کې دی دا شی زیاتیږي ولا نموږي چې مشغول به حاجته الاصليه دا مال خو په اصل حاجت کې مصروف دی دې ته دا حاجت اوس کې چې ځان دي قرضا او دین لري کې فاعتبر معدوما د سيوش مر لکه سره سشتان او سره لکه تا سره ډيري او به اخی دي خلګه اس کلی د پاره اخی دي کسانم د سره مسیدي فاعتبر معدوما کلمه المستحق بالعطش لکاغه وبشتا ضرورت وسکنه ته تګي ناصر اوسوک به د سونه نه کوي تیمم سره کې یا غټیم کې اند سیو ثياب البدله یا کپړی دی بدلا ال شي چې د کاروبار ولکمي کپړی دی ول مهنه د مهنت ولا مزدوری ولا وان کان مول اکثر من دینه کبا دی ولا مال دی دین نه زیاتو دین خو دیرش لکه
خو مال سره 31 लाख ندی کې خدای یو لاکونی بیا رسی زکات زک الفاظ لزیتی ولا زکات و باسی زبلغ نصابن ک نصاب تر رسیدو بالفراغتی عن الحاجه زکه چې حاجت نه د مال فارغ دی والمراد به دین له مطالب من جهه العباد دین هغه قرضا او دین مراد چې بندگانو طرف نه تانه سوق مطالبه کوي چې د شی مال راک تبن می قرضا ده حتی لا يمنع الدين النظر والكفاره تر دې کدي سړی باندې دین د نظر واجب نه ځان باندې سي نظر منلو چې زبدومره مالو باس اوس سره مال شته د 10 لک خو دی ویل زب 25 لک زمره شی جوړم پلان کې به کوم مسجد به کوم غیره نه د خو دی کې بلاک شي 25 یا کفاره اور باندې شي ولا ودین الزکات مانع حال بقاء النصاب یا د زکات الذين مخکینی کوم زکاتونه وغیره په پاتې شي دي دی غولوي نه دا بقا د نصاب ټین کې شی معنی وي لن ينتقص به النصاب ودي سره به نصاب کمی کنه شتنه کله وباسي وکذا بعد الاستهلاك یا د شی ته هلاک شي نه ادا کو تر دې چې نه هلاک شول شي خلافا لزفر مولا فيهما د دوړو کې امام زفر سره اختلاف کوي ولې بي سفر مولا في ثاني په دویم کې چې د دین زکات وی على مروي عنه لان له مطالبا شيغه مطالبه مشته هو الامام في الصوائم چې ځانور وی سروي و غیره پاکي دنه امام مطالبه کی چې کم بادشاہي خلیفہ و غیره و نائب شي په اعمال تجارت ولا ملونه کې فین الملاکا د کوم مالکان دي د خپل مال چې د چا مال لګنه د سیوخه لکه دی دغه امیرانو طرف نه نائب دی نوابه یا نوابه نائب جمع ده خمخت تخی چې کوم شنو کې زکات نشته او زه خبره تخای وی چې ولیس په دور سکنا اوسیدل ولکم زین دی رشګه دی کې زکات نشته وسیا بل بدن د بدن کمی کپړی دی وسات المنازل د کور لوخي سمانونه کودی و دواب الركوب غسپرلیان چې د سکوټر نه ونه ستر زندګی کا غیر جاندار شنه پدې کې نشته وعبید الخدمه او خدمت ولکم غلامان دي وصلاح الاستعمال وسلاح الاستعمال انا سي اصلاحات استعمالي زکات نه ليس فيها زکات دي کې زکات نشه لانها مشغوله بالحاجه الاصليه د خپل حاجت کې مصروف دي حاجت اصلي دي ته لشي چې کله ته نه پوره کې ته نقصان رسیږي وليست بناميتين زندشن زيتيږي نه کنه اوس رشګه زيتيږي چې خپل په بل کمره را جوړ شي د خپل سره بدن کپړي زيتيږي لوخي نه وعلى هذا كتب العلم لاهل هم د شته د علماء کوم کتابونه د استعمال د پرې کنه اگر چې ته پکې एकदम ټولو کې مطالعه نه کوي خو ته حاجت به خیدل شي د کتلې سټیم مسله پکې لري شي والات المحترفین یا د سمره کاروباري خلک دي د دوه لکم اوزار دي آلات دي انسټرومنټس دي اکیپمنټس دي کې نشته لما قلنا خایو خبره ده لکه یو سړی د په بل سړی باندې دین او مثلا زما په بل سړی باندې 15 لک روپۍ ارته انکار کوي چې نشته تایس نشته ځا کلونه پیوا وختو روسته خدای کارونو کسان میو شګوهانه غو مو میلا ګرم کړل رتوی چې څنګه نشته په دې باندې روپۍ مونږ په مخ کې دی ور کړی د سړی سره مونږ ګورو د اوس ویش د 13 کالو په زکات زو باسم د 15 کالو کم دی و باسم ځکه 5 لک روپۍ باندې خورزي مثلا شب کوي دا خبره توس کې ومن لو الاخر دین نسړي په بل قرضا وا دین او په جخدو سنین سوکالو پرې نه منله ثم قامت بي بینه ورسته خدای پاک بینه را پیدا کوي خپل ونی ششو کرکې راغله اقرار وکلم یزکه الامام ذاتیر وکالو زکات بس مو بس معناه سوارت لو بینه اوله کې خبره نو خورسته بینه را پیدا ش بین قر عند الناس خپل غسړي اقرار کړو یا بینه را پیدا ش په هي مسله المال الزمار اندا مسله دی غمال د شرط د نروک شي خخ کړي دیو به د نزای هیر شو یعنی شرط ایخ و د نبیخي هیر شو رسته به پیدا شو وفي خلاف زفر او شافعي مولا پدی کې د امام زفر او شافعي سي اختلاف شته عمده شته من جمله المال المفقود رکشوي مال دی رک شو د نبسپت نه شجرته شو بیا رسته یا شو الابق اتخلی شي غلامان دي والضال یو رکشوي شي دی غلام غیر زانور دی ورک شو دنه والمغصوب یا چا د نه پزوره باندې غصب کړي زانورو یسل شپته وزید نه بوت للې نه درکې ورسته به ومنه لارسو اوس به دوله زکات او باسه پکې د 3 سالو کالو چې دا وزي وي کنه دی وباسي دا خبره کې اذا لم يكن عليه بين شي بينه وسرنا والمال الساقط في البحر مال چې تنا سمندر کې وبو کې پریزي بنه شي یاو
والمدفون فی المفاز ځنګل کې صحرا کې کور کې پټي کې د خخ کړي وي اذا نسی مکان او ځایت نه هیر شي چې کم ځای می خخ کړیو اندش ولذي اخذ السلطان مصادره یا مال دنه بادشاه یا کم زورور خلک د دود نه خستیو ودنه جدا دي کې هم د اختلاف ته چې د دې ول زکات نشته وجوب صدقه الفطر بسبب الابق والضال والمغصوب له هذا الخلاف عمده شی ته کوي غلام د تخیر یا غول صدقه فطر ورکول شي کنه خدا خو تخی وز د دې ټیم کې ورکول شي کنه چې دوا اختر او رکو دو رمضان کې نو والضال یا رکو چې ته ورکشوي والمغصوب چې نه په زور بوتلیو على حضرت دي کې مغه اختلاف ته شي دي ما و باسي زنه شي و باسي بلهما امام زفر او شفیع صحابه چې د غشانه کې و باسي فطرانه د او زکات د ولی بکی دی چې لهما ان سبب کتحقق سبب خشتا د زکات وجوب ولا نصاب د سرشتا او د فطرانی سبب هم شته صرف دومره د چې تعالی سوته نه رسیږي وفوات اليد لاس چې دا ول نه رسیږي غیر مخل بالوجوب دا په وجوب کې خلل نه راولي کمال ابن سبیلی لکه د مسافر سړي چې مال وي لکه هغه خلاص کې نه کنه کلی کې پریخي دا چرته لاړوي ولا نه مونږ ته چې ولنا قول علی رضی الله عنه د پر علی صاحب له قول چې لا زکات په مال الزمار هغه مال چې تنه رک شوی وي هر شوی دی چرته وي اکی زکات نشي ولنا سبب هو المال النامی اصل کې زکات سبب چې دا هغه مال د زیات شي چې اوري د چرته خخ کو خو زیاتیږي نه بس یې خیمه کشان دی پروت وي ارشد نه خاصتیو اکی زیاتوالی نه رزق زکات زیاتوالی په استعمال سره زی په تجارت وکي وغیرہ وغیرہ ولا نه الا بالقدره على التصرف او نماز یتوالی لرزي چې تا په کې تصرف خو کواله شي قادر ولا قدرت علیه زکات پینشته دینه رخصای دی چاونه خسته دی وابن السبيل او د مسافر خبره خو ما کوا کنه ځان ته خبر ده ولی یقتر بنای به هغه د پر خنیبم کې د لشیا سفر کې دی خو ټیک ته بل څوک به لګولې پښ دغه مال خرج کواره لګاو تصرفات پکې کو وغیرہ وغیرہ غسر زیاتیږي نایب وي او د ورکشه مال د نور شندید پر خونه نه بینې نه چی شي نه چی شه والمدفون فی البيت نصاب حق به د کور کې د پن کړي وي شای روپۍ د پن کړي سونا وبل شریخیو ندی بنی بیا زکات رسیدا نصاب النساء له تیسیر لسل له د رسیدا لسان د ټول کور دی او کنه ریاوت ک پکې چرته د مشکل نه د احاطه دایره معلومه ده وفي المدفون فی الارض کزمه کې د پن کو پټی کې او الکرم یا باغ د بغچا د سکری دی ونی دی اختلاف المشاهد کې علماء اختلاف شته دي ځای پیدا کول زمره پسې کانل رکانل مشکل وي ولو كان الدين على مقر کدا چا کار تا په چا باندې کار زا وغه خروغ اقرار کو چې ما نم دي ما باندې پیسې شته مالین یا مالدار او مسرن غریب تجب الزکات او زکات واجب دي لامکان الوصول الیه ابتداء چې ابتدا کې ته دي تر رسیدل شي کمالدار او نرواله او بواسطه التحصيل یا مفلس ته غریب د ورسته نسلوالش وکذا لو كان على جاحد نو د شته زکات یو منکر سړي باندې ولی بینه بینه موجوده و چې دي سړي باندې د روپۍ شته خو په الحال ورکول نشي سوجب او علم به القاضي كذب معلوم لما قلنا محمد توي چې امکان الوصول شته پکې ولو كان على مقر مفلس کبه د سي مقر سړي او چا مفلس او کذي مفلس دیوالی اگر زوالیو په هو نصاب د ابي حنيفه رحم الله امام سبي چې اوس د نصاب شمرل شي دی ول زکات به ورکوي لن تفليس القاضي لا يصح عنده امام سي په نسبت د کسي طرف نه د یو کس مفلس دیوالی اگر زوال درست نه وي ټیک ټاک نه وي وعند محمد رحم الله يجب واقع چې نو واجب زکات د کس دیوالی اگر زدل تحقق الافلاس عنده بالتفليس چې تفليس سره د دې افلاس ثابت شو غریب والے ابو یوسف رحم الله محمد فی تحقیق الافلاس امام یوسف سے محمد سره د پدې کې چې تحقق الافلاس شوا د مناداکس دیوالی ده و مع ابي حنیفه په حکم الزکات امام صاحب سره د پدې کې چې زکات په نرزي زکات په تیرو کالو رزي رعایت لجانب الفقراء د فقراء او لحاظ د پاره همغه ته مصلحه او منشتره جاريه لتجارت او سړي وینځي خستي تجارت د پروانه اهل الخدمه خورست وی چې نادي د پاره پرېدا تجارت پکې نه کوم خدمت ته استعمالوم وبتلت عن الزکات او زکات به نه رزي لاتصال نیت بالعمل چې دلته کې نیت عمل سره ټچ شو هو تر کو تجارت پرې دول دي وان نواهل التجاره بعد ذلك کبه ورسته به تجارت د پرنه تو کلم تکون للتجارت ور تجارت د پرنه شمر له خط بیعها چې کله پکې تجارت شروع کی خرڅول به يكون په سمن زکات چې کم قیمت یا سیلیږي کې به زکات رزي
لأن النیت لم تتصل بالعمل چې اوس نیت عمل سره نه دی ټچ شوی څو پرې پکې تجارت شروع کړی نه اذ هو لم يتجر یا پکې تجارت نه دی کړی کنه فلم تعتبر ځکه نیت اعتبار نشته ولهذا يصير المسافر مقيما بمجرد نیت ځکه هو مسافر سړی د کچرته کې نیت وکي نه په تش نیت سره دا به مقیم ګرځي الته کې لکه وی چې زبدینه بعد سوار لس نه زیات ورځي تیرم ولا يصير المقيم مسافرا بنيه الا بالسفر خو کوم مقیم سړی چې ز سبانه مسافر جوړیږم پنځل لس ورځې دلته پات شګه ته په مسافر جوړ شي څو پرې شروع کړي نه سفر الته کې نیت ضروری ده سره دی عمل او پاسه کې عمل سره نیت نه ده نیت سره عمل نه ده ضروری وین اشترى شيئا ونواه للتجاره یو کس شیان واخص تجارت د پاره چې شم کېدل شي سکوټر دي گاڑی دي جانور دي چې شم دي کنه لتجارت د تجارت د پاره شو بس لاتصال نیت بالعمل ځکه چې تجارتي وکړو شای واخص نیت په کې تشتبه خلاف مېزوارسه حق شوه ته میراث کې میلاو شو ونوت للتجاره وچ زبدي کې رسته تجارت کوم لانه لا عمل منه یاخذ پکې شروع نه دا کړه کنه کله شروع کې به بشمرل شي ولو ملک بالهبه کچا هبی کې ولا شی ورکو او بالوصیه چا وصیت ولا کړیو کې شی ملاو شو او النکاح یا نکاح کړو مہر وغیرہ شی دا او الخلع یا خلع بدلی کې شی را وستو خزنه الصلح عن القواعد یا قصاص بدلی کې کومي روپۍ ملایي کنه د راس صلح په وکړه ونوه للتجاره تجارت نه دی په کې چې د روپۍ کې دینه باز دکان کولو او پلانې شي کوم پلانې شي وغیرہ وغیرہ سل قسمونه دي د بزنس کانه للتجارت عند ابي يوسف رحمه الله امام يوسف وی بس د شای تجارت د پاره شو دي کې د شک کول شي تجارت کول شي الاقترانها بالعمل عمل سره د شی ټچ وین محمد صاحب وای چې لا يسير للتجاره ورد په اوس تر هغه پر د تجارت د پر نشي شمارلې سو پر پکې کړه نه لانها لم تقارن عمل التجاره نیت خو یا ټچ شوی نه دی عمل پکې کومه شروع کړی دا تجارت ول شروع کی الب منو وقيل جن اختلاف على عكسي خامخته ته د مسله چې کله ته زکات ادا کوي زکات د پر نیت ضروری ده یا د ورکول ټیم کې نیت وکړي چې کله د زکات روپۍ پیسې یا مقدار یا شی بلاوي یا واجب ځان تکي ټیم کې بوله نیت کوي ولا يجوز اداء الزکات الا بنيه مقارنه للاداء زکات نه کیږي څو پر نیت سره ټچ نه او مقارنه لعزل مقدار الواجب یکم ټیم کې ته د مقدار نصاب زکات ادا کوي کنه د دې ټیم کې نیت وکړه کته سره غنم دي تو نه زکات بس مثلا یو تروړه غنم در باندې راځي چې کله د یو تروړه تین ربېلې دي ټیم کې نیت وکړه بس رسته بیان د ضروري لأن زکات عبادت زکات یو مستقل عبادت په کانه من شرط هنیه دي د پرم نیت شرط له نور عبادت د پاره ده ولست په الاقتران اصل د چې سړی د ټچ سره کې کله د کوي وکي الا ان الدفع خو کله کله د زکات ورکول شي دي تفرق بیل لکه یو تروړه د نیمه دي ته ورک نیمه دي ته نو سره اری و د پاره خو بیل نشي کول نیت کنه بس یوزلی وکړ ډیر د ما ټیم کې پکتو بیا به وجودها هغه ټیم کې نیت موجود دل کپی دی حالت العزل چې کله ر بلاوی تنه تيسير نسنی د پر ک تقدیم النیت فی الصوم لکه څنګه روزه چې کله تنیسی مخکې نیت پکې نیولش ومن تصدق بجميع مالک ای سره د ټول مال صدقه قربانی زکات رغلی مثلا 3 لک او مال ټول مثلا څومره 5 لک 30 لک 25 لک څومره پکې روپې راتلې لین زکات دي زکات نیت نه دا کړه پکې خو شي کې ټول مال ورکې چاته سقط فرضها عنه فرض زکاتم پکې لاړو بس ساکت شو استحسانا لان الواجب جزء منه د کوم شی چې د کې دا پکې یو حصہ ده کنه فکان متعینا فيه ما کې متعین دی په حاجت الى التعین دا پکې متعین کول ضروری نه دي چې د دومره روپۍ زوبا سم دومره پکې د زکات شو د دومره اسی نفلی صدقه شو دي نیت ضرورت نشته ولو ادى بعض النساب کې نیم نصاب ادا کو سقط زکات المؤدى کوم مال چې ادا کو نفلی صدقه کې خود نیم زکات ادا شو د نیم ولا پاتې شو عند محمد رحمه الله لان الواجب الشائع في الكل د زکات چې واجب دی په ټول کې شریک دی شامل دی پیلاو دی پکې فکان متعینا متعین شو په حاجت له تعین مزید تعین ضرورت نشته ولو ادى بعض النساب خوایند به یوسف رحم الله لا يسقط نسکت کیږي ونا غي چې لئن البعض غیر متعین عندكم شاید د کوي نیم دي کې خدا نه د متعین کنه صدیق به زکات زو وسند بقایا کې به ضرورت نشته یا نیم مالیو بسلو دیر کې غټه د یلی سد نیم بکی ولا پاندې کې شو دای نه دی ویلي لکون الباقي محلا للواجب بکی مولا دی واجب د پاره محل د بخلاف الاول په خلاف دغه صورت کې ها چې ټول مال صدقه کې به خور کې مزاحمت نشته زکه زکات ادا کیږي
والله اعلم بالصواب.